تیره ورځ زموږ سره بختیار خټک صاحب او مهر خان حسن خان میلمنو په حجره کې نو دې کې مهر خان یو خبره وکړه چې دا حجره زموږ د پښتنو دپاره به د یونیورسټۍ حیثیت لرلو لکه زده کړه پکې بالکل صحیح ویلي هغې نه زه ډېر زیات متاثر شوم او حجره لکه دا ټول دا کلي هغه پرده به پې جوړه وه یو کور کې ډېر کمزوری شی هم پوخ وه هغه ټولې کورونو نه به چې شی رالو نو ملمه به نه پوهېدو چې دا ماله مېلمستیا وشوه او که نه دا روټین مینه وه محبت و ډېر زیات لکه ټولو نه اهم خبره حسین وایي زه وایم که نه د مشر او د کشر عزت ډېر زیات یوه بله خبره جی 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 ته به دې نه خبرې دی چې تا مشهور بچی دوستي چا سره واو ته به خبر دی مانم صاحب کې سیستم راړ کته ته پته نشته چې ما بچی چرته ګرځي نه جی د کلي بچی هر یو کلیواله ولیدو په غلط ځای کې نو هغه به چې کوم دی په حجرې کې بیا د پښتنو پخوانو حجرو کې به د هغې چې کوم دی نو شکایت کېدو چې پلرې ده نو هغه به کلي ماشومان خلک هغه به روم ډېر زیات تېرېدل چې یاره زما ته شکایت مشرانو ته لاړ نه شي نو دغه چې کوم دی د حجره خو جي حجره وه حجرې باندې خو جي بس د پښتنو چې همدان دا اوس چې کوم بیټکونو دغه جوړ شو که نه د حجرې دا شهر هر کلي نه شهر تقریبا جوړ شو د حجرو دا فقدان را روان دی جي د نوي نسل ته به څنګه دا پته لګي چې یاره د پخوانۍ د حجرې څنګه وو څنګه نه وو دا به څنګه دوی یاره دا زه چې دا ډېر لږ نه تاسو ته هم زه راخلم ما کباب مدینه دپاره چې ما واورېدلي وو چې دوی حجره دا کړې وه نو دا یو دغه دی زمونږ ستاسو کوششونه دي ستاسو یعنې زه څونه شکریه ادا کوم کم دی چې داسې سوچ او داسې سموچ چې تاسو کوم جنګولې د پښتنو پخوانۍ حجره هم جوړه کړې ده نو یقینو که دا تاسو یو ډېر غټ سوچ ته کړی او بیا په دې بار بلکې شارجه کې داسې پکار دي چې په هر ځای کې چې کوم دی زمونږ پښتانه د هغو کې ټول یعنې خپل حصې مطابق چې کوم دی نو څه نه څه داسې کار وکړي چې یو ځای کې یو ځای داسې جوړ کړي چې هغې ته خپل ماشومان هم راوغواړي چې راشي به مشرانو سره کښېنئ یا څه نه څه ذریعې سره هغوی ته دا انفارمیشن لکه د ویډیو په ذریعې سره دا سوشل میډیا نن سبا یو طاقت دی د دې په ذریعې سره نوي نسل ته وښایي چې یاره پخوا دغه شان زمونږ لباس و دا زمونږ شمله وه بکري وه دا زمونږ کلي هغه مشر نښه به وه بلکې ټولو به تقریبا دا شی په سرولو دا به فخر ګڼلو بالکل دروند لباس و دروند دغه و نو دې شي نه دا د سوشل میډیا په ذریعې باندې خبرونه پکار دي او که نه تاسو ضرور پکار دي دا ډېر ضروري دی یعنې دا اوس د دې زمانه شکر دی زاړه څیزونه پکې راژوندي کېدی شي او دا خلک یې لیدی شي ولې چې دا ټول چې دا وینې د پخواني دغه نه خبر شي نو دا ډېر ښه سوچ تاسو کړی دی او دا پکار چې نور خلک هم وکړي ابو حمدان یو تپوس ته نه بل کوم دا تاسو هر کال ماشاءالله بوټي نلوئ که نه دا خپل برډې که څوک برډې څه طریقې سره منوي څوک څه طریقې سره منوي دا بوټي لګول هم داسې دی لکه صدقې جریه یاره چې دا سوچ تاسو ته کم ځای نه پیدا شو او کم خلکو ته په دې باندې ستایلې دا جي ما مخکې هم یو پروګرام کې ویلي وو چې زه بار ملکونو ته الحمدلله ډېر زیات تللی ما بار ملکونو چې کوم خلک بوډاګان کېږي نو هغه لګیایي هغه څه سوچ لري څه دغه لري چې زه څه وکړم نو چا چې کوم دی زه به جاپان ته ډېر تلم چې شاید به چا لګېدلي وو دا مای کنټري د جاپانیانو به روډونه صفا کول چا به بوټي کرل نو هغې نه زه ډېر ویل چې یاره مونږ ته هم پکار دي چې څه وکړو د ولې چې دا پاتې دنیا د دوره د ژوند دی دا چې اوس ما چې دا شروع کړم ما ډېر وخت نه دا خیال و د 15 کاله وشو چې دا خیال ولرم نو 15 کاله کې ما چې کوم دی نو ډېر زیات ټرایانې کړې وې خو ما ته سیستم صحیح نه و معلوم ما به چې کله ولګول دلته خو تاسو ته پته ډېره زیاته ګرمي ده به وچ شو رانه او بیا زه خفه شوم بیا ما ډېر زیات سوچ وکړو چې یاره دا زه څنګه دا دغه کوم بیا زما سوچ را چې ته لاړ شه د بوټي دغه چا سره یې نو هغه وایي منسپلټي سره د دې اختیار یې د دې دغه یې زه لاړم بیا مې د هغې د بلیها مدیر نه ټایم واخیستو چې ما ته پلیز زما ستاسو څه کار دی ما ته زه تاسو سره ملاوېدل غواړم دا نو چې هغې بیا ما له کله ټایم راکړو او زه دننه لاړم نو ما ته وایي چې تاسو په کومه سلسله کې راغلي یې
نو ما ورته یاره زما شوق چې ډېر زیات او ډېر پخوا نه زما ډېر بوټي ولګول ما نه وچ شي دا اوس ما ته داسې سیستم جوړولی شي چې زه کوم بوټي کرم هغې ته چې کوم دی ګورنمنټ وګور کړي هغې خیال ساتي نو هغې پاڅېدو ما ته چې کوم دی نو لاس یې میلاو کړو یاره دا تا کوم سوچ راوړی او زه چې کوم دی نو وایي مونږ وایي دا چې تا کوم سوچ راوړی دا خو دا تا سوچ څنګه دی ما زه داسې ماردم او داسې زما خواهش دی چې زه څه نه څه وکړم دې دنیا لپاره سبا زه نه یم او بوټی داسې یو شی دی که نه چې سبا تاسو نه یې نو ستاسو د لاس یو نښه به دنیا کې موجود وي